نن درته محترمو د اختر د میاشتې د لیدو ډیره زیاته عظیم شان وظیفه هما کله تاسو د اختر میاشت وینئ یا تاسو ته خبر وشي چې یاره میاشت ولیدلی شوله نو دا 15 منټه وظیفه د سورة الکوثر په دې طریقه باندې وکړه انشاءالله العزیز الله پاک به ستا تمام مشکلات ختم کړي الله پاک به ستا تمام حاجات د پوره کړي داسې ناممکنه حاجات چې هغه نه پوره کېږي الله پاک به پوره کړي داسې ناممکنه مشکلاتو کې راګیر چې هغه پوره کېږي نه انشاءالله العزیز دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک ستاسو تمام مشکلات ختم کړي دومره مال او دولت به الله پاک درکړي چې تاسو به ته حیران نشئ محترم صرف 15 منټه وظیفه ده د ځان سره سیو کړئ اسکرین شاټ والی انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده دا به تاسو ته درکړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی نن چې محترم زمون کومه وظیفه را د سورۃ الکوثر وظیفه را الله پاک دې زموږ استادو د رمضان المبارک تمام عبادت د قبول کړي الله پاک دې زموږ استادو تمام وظایف د قبول کړي چا کو د قران مجید ته حدونه کړي الله پاک دې قبول کړي الله پاک زموږ استادو ټول ته کامل مغفرت وکړي محترم نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورۃ الکوثر ډیره زیاته عظیم شان او ډیره زیاته طاقتور وظیفه ده یاد ساته محترمو کم سړی یا کوم زنانه چې د اختر میاشت ویني میاشت ولیدله یا چاو ته خبر وکړو او دا وظیفه صرف 15 منټه وکړه انشاءالله العزیز ناممکن حاجات به الله پاک پوره کړي دغه رنګ محترمو ناممکن مسائل ټینشن پریشانی چې حتمیږي نه الله پاک بولا ختم کړي دې سره سره محترمو رشتہ نه ملاويږي الله پاک به رشتہ ورکولا د دې سره سره محترم الله پاک بوله د مال او دولت تنظیم وکي بس د سورۃ الکوثر دا وظیفه دیو کی او سره د یا تواب وظیفه وکي ان شاء الله العزیز ان شاء الله الله پاک به انسان په هر ډګر په هر مقام باندې حامی او ناصر شي محترم الله پاک واستاسو مغفرت وکي الله پاک به تاسو الله کله ژوند درکي پر سکون زندگی والله پاک درکي وظیفه به داسې وي چې کله محترم تاسو میاشت وینئ یا تاسو د میاشتې خبره شو نو تاسو به څوارلس پیرې درود ابراهیم ووایئ اللهم صل علی محمد کم چې د مانځه درود شریف دی یا به تاسو محترم 11 پیرې سورۃ الکوثر ووایئ 11 پیرې تاسو ویلې سورۃ الکوثر بیا به هغې نه بعد تاسو یا توابو 40 پیرې ووایئ بیا به هغې نه بعد تاسو 14 پیرې درود ابراهیم ووایئ او بیا به هغې نه بعد لاسونه خپل پروردګار ته اوچت کړئ ای زموږ خالقه ای زموږ مالکه زموږ رازقه زموږ تمام ګناهونه معاف کړه زموږ تمام روزې قبول کړه تراویح قبول کړه د قرآن مجید تلاوت د قبول کړه زموږ څومره مسائل دي دا ختم کړه څومره حاجات دي تمام حاجات دا پوره کړه یاد ساته محترمو دا وظیفه چې کوي نو دا غینا مخکې د میاشتې چې کومه وظیفه ده هغه پکار ده اللهم اهله بالامن والایمان والسلامه والاسلام دا وظیفه تاسو دا دعا یو پیر وایي بیا د هغې نه بعد د سورۃ الکوثر دا وظیفه وکړئ او دغه رنګه د یا تواب او څه دعا هم کوئ انشاءالله الله پاک به لازما قبلوي الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته